محترمو نن سبا یو ګناه دا ډیره ده، بلکې ډېر خلک پې فخر هم کوي، لواطت. دا خبره زما په خوله هم نه راځي، خو چې سړی د سړي سره کومه زنا کوي دې ته لواطت وایي. دا څیز نن عام شوی دی، او دا خبره تاسو یاد وساتئ چې د دې ګناه په وجه باندې الله جل شانه د یو پیغمبر غوند قوم تباه کړی. 15 لکه افرادو، 15 ښارونه، دغه د دې ګناه د وجې نه ګناهونه هغوی نور هم ډېر کول، خو دا لواطت بیماري چې کومه یعنې د هلکانو دا بیماري دا د دوی سره زنا کول دي، د دې په وجه باندې الله هغوی تباه کړي. 15 لکه افراد حضرت جبرائیل علیه السلام د الله په حکم باندې اسمان ته چوت کړو، او اسمان ته چې چوت کړل د هغه ځای نه الټه راویشته، او چې څنګه راویشته علماو لیکلي 400 کلي، 15 لکه پکې خلکو او 15 ښارونه، 15 شهرونه دا الله چوت کړو. د الله عذاب ګورئ لاول راځي نه، خو چې راشي بیا وچو کې لامدم سوځي. لوط علیه السلام ته الله وی دې ځای نه هجرت وکړه، ځه په شا به نه ګورئ چې څومره ملګري د سره دي، شاته به ګورئ نه، او زه د دې ښار نه هجرت وکړه، ته دې ځای نه وځه، او په دوی به عذاب راځي. چې عذاب پرې رالی، جبرائیل امین ډېر غټه فرشته ده، 600 وزرې دي چې 2 وزرې راهوري کړي د غونډ مشرق نه واله مغرب پورې، دا لپټی دا پکې راځي، دومره غټه فرشته ده. الله ورته حکم وکړه جبرائیله ورشه لاړ شه او دا چوت که اسمان ته، اسمان ته چوت کړه. بعضې علماو مفسرینو حضرات لیکلي وایي کله چې اسمان ته چوت کړه په دې اسمان کې دا کمې فرشتې دي که نه، نو هغوی بیا وایي چې موږ وایي دا د کټو د زناور دا خو بېګناه و که نه، تاسو ته چې وچو کې لامده سوځي، دا کټي او دا زناور دا خو بېګناه دي، خو ګناه نه کوي، نه الله رانیسي، هغه لکه مکلف نه وي. نو موږ د دې کټو مټو او د دې دغه د اواز زناور د اوازونه موږ اسمان کې واورېده، دومره چوت کړي وو، د الله عذاب و که نه. نو چې کله چوت کړه پړ مخې راواچول، نو چې راواچول نو بس هغه 40 ګزه په دې ځمکه کې دننه لاړ، او بیا پې الله باران هم د کاڼو کړو. محترمو دا څه نن سبا هم دا ګناه ډېره ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو غلام راولګېد د خپل آقای په چاړه خنجر باندې او مړ شو. چې مړ شو غلامګیر شو، عمر رضی الله تعالی عنه ته پیش شو. چې کله هغه ته پیش شو، عمر رضی الله تعالی عنه ته ارشاد وفرمایه غلام ته وایي دا آقا دې ولې مړ کړی، تا نه قتل کړی او جما کړی، ولې دې کړی؟ یاره جو زما عزت یې خرابو، یعنې ما ته اراده دا کړې وه چې ما سه غلط کار کوو، زنا لواطت یې را سره کوو، زنا یې را سره کوله. وایي ما په خنجر باندې ولې؟ غلام د الله نه وېرېده، هغه تقوادار و. وایي ما والی دی، وایي او تا والی؟ وایي راځه. هغه غلام څه وایي عمر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي ته څه وایي؟ وایي عمر رضی الله عنه ته وایي وایي راځه لاړ به شو د هغه قبر ته، هغه قبر را وسپړئ، او که دا به د خپل قبر کې و خو زه مجرم یم، زه مجرم یم، او که دا به د خپل قبر کې نه و، ځکه علماو لیکلي دي چې کله لوطي مړ شي لواطت کوي که نه، دا مړ شي دا د خپل قبر نه فورا دغه لوطیانو د لوط علیه السلام چې کوم کسانو دا ګناه به کول د هغوی هغه درې ته فورا وځي، دا به د خپل قبر کې نه وي، هلته ورته عذاب به میلاویږي. نو علماو لیکلي نو عمر رضی الله عنه ورسره لاړې چې کله د آقا قبر را وسپړو او ویې کته هغه په خپل قبر کې نه و، غلام سچ ثابت شه. دا څه د الله هی محترمو د دې ګناه نه څوک چې پکې ککړي د دې ګناه نه توبه وباسئ. دا داسې ګناه ده، دې سزا هم ګورئ نه ده ښودلی شوی په شریعت کې. خو زموږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکلي دي چې دیوال پرې راورته وه، دیوال یا د غر نه راورغړوه، دا چې کوم دی دا سزاګانې بیا د علماو ښودلي. لکه اوس فرض که یو سړی دی هغه د یعنې ښځې سره نعوذ بالله زنا وکړي، نو د هغې حدونه یې ښودلي چې واده کړی نو سنګسار یې که مړی که چې واده نه کړی، نو بیا که ښځه که سړی خو چې دواړو کې لکه یو دواړو واده کړی دی، دواړه سنګسار که خبره وله ختمه که قرآن فیصله ده. که واده نه دی کړی نو بیا ووهه، یو څه سلکوړي ووهه، که مړ شو که پاتې شو، او د دې سزا یې نه ده ښودلې. نو موږ او تاسو له پکار چې دې نه ګوره توبه وباسو، دا ژوند زموږ او ستاسو نه روان دی، او خدای نه خواسته چې دې کې څوک اخته یو مرګ به له راشي، د هغه څه ښایي دي بیا به د لوطیانو هغه اجرې او مقبرې ته ځي. نو الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي.